بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندرونو، تاسو په دې وخت کې ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زه یو نوې ویډیو سره ستاسو په خدمت کې دا حاضر یم. نن چې محترمو زموږ کوم وظیفه ده انتهایی پاورفل او لازمي وظیفه ده. رمضان المبارک پر قیمتي لمحو کې تاسو صرف او ویا پیری یو ورځ وظیفه وکړئ، صرف او ویا پیری وکړئ، 70 پیری 70 پیری تاسو دا وظیفه وکړئ. ان شاء الله العزیز مشکل نه مشکل ترین حاجت تاسو نه پوره کیږي، ګارانټي درکوم چې پوره کیږي. دغه رنګې ناممکنه حاجاتو لپاره وکړئ، دغه رنګې ناممکنه مشکلاتو لپاره وکړئ. څومره هلکه په قرضو کې ډوب دي، هغوی له چل نه ورځي د دې قرضو نه څنګه موږ ووځو. یا څومره کسان په دې سوچ کې ګرځي، په دې سوچ باندې اوده کېږي چې یاره سهار له زه څه کار کوم، نوکري به میلاویږي، دیاړي به میلاویږي، نه به میلاویږي، صحیح حساب کتاب به وي، صحیح حساب کتاب به نه وي. نو محترم مسلمانانو وظیفه یوه ده او دغه رنګې کار د ډېرو وظایفو کوي. دومره بهترینه، دومره ناشنا او په دې باندې علما کرامو ډېرې زیاتې تجربې کړي دي او دا وایي چې زموږ د تجربې نه وتې خبره ده، د جوړ شوې خبره ده. او دا وظیفه ما کړې وه، کال نه مخکې ما کړې وه. اوس مې ذهن کې راغله ما ولې نه چې دا زه دوی سره بیا شریکه کړمه. د رمضان المبارک میاشت ده او په دې میاشت کې ډېره وظیفه وکړي نو انتهایي لاجواب وظیفه به ثابتېږي. ځکه محترمو رمضان کې خلکو سره ټایم وي، چې کله خلکو سره ټایم وي نو بیا به دې وظیفې له ټایم ورکي. نو چې ټایم له صحیح ورکي او په آرام آرام په سکون باندې وي، انشاءالله العزیز لازما به کار کېږي. او که چېرته ټایم اوسه نه نو اکثر هو چې رمضان میاشت نه نو خلک خو بس منډې وي، څوک یو خوا روان څوک بل خوا روان وي. رمضان کې داسې ده چې ټایم وي، ښه په سکون به تاسو سره وظیفه وکړئ. چې وظیفه دې وکړله بیا تماشه کوه، بیا د حاجت ته ګوره چې څنګه نه پوره کېږي. یا الله څومره کسان چې دا وظیفه کوي او د زړه نه اراده کړې ده د هغوی دغه حاجت پوره کړي چې د کوم حاجت دپاره کوي. یا الله د کوم مشکل لپاره دا وظیفه کوي نو دغه مشکل دا له ختم کړه، دغه مشکل له حل کړه. یا الله به که څومره هلکه خواهش لري د عمرې یا د حج، یا الله رمضان پر میاشت کې عمرې له بوځي. او نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې رمضان کې عمره وکړه لکه د ما سره حج وکړو. یا الله څومره کتونکي دي، څومره اورېدونکي دي، دا ټول بار بار عمرې له بوځي. څومره کسان بیماران دي، یا الله د هغوی بیمارۍ د ښه کړي، هسپتالونو نه راجین کړي، کور ته کړي او بلکل صحت ورله ورکړي. څومره هلکه هر څه اوسه شته خو سکون اوسه نشته، یا الله پاکه پرسکونه زندګي هر چاله ورکړي. یا الله د چا په زړه څه ارمان په دې وخت کې او د امین وای، یا الله پاکه ارمانونه پوره کړي. د چا په زړه حاجت وي، یا الله پاکه حاجت د ول پوره کړي. ځکه ته حاجت روای، ته مشکل کشای. یا الله پاکه هر قسم مسله د خلکو ختمه کړه. امین ثم امین. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده تاسو به څوک چې قرآن مجید دا براوالی، قرآن مجید تاسو راواغستو، تاسو به څوک چې تاسو به 11 پیری درود شریف وایي، 11 پیری درود شریف وایي. او چې کوم ټایم دی د وظیفې هغه ټایم د تهجد دی. او دا ځکه وایم تهجد وهم چې په دې ټایم کې ټول سړي راپاسي، راشي 15 منټه 10 منټه مخکې راپاسه. اکثر چې کوم ټایم کې ځان نه پاسي په هغې محله کې دا ټایم اوس راپاسه، چهاردام وکړه، د هغې نه بعد 2 رکعت تهجد وکړه، د هغې نه بعد څه وکړه د وظیفه وکړه. انشاءالله العزیز کار امر وظیفه به ثابتېږي. نور په هر ټایم کې کولی شئ، رمضان نه علاوه هم کولی شئ. په رمضان کې پیدا ځکه کوي چې دا ټایم دا موږ سره ډېر زیات دغه ټایم کې وي، نو چې وی کې نو په ښه طریقې سره به وکړي نو سوال به قبول شي انشاءالله. نو داسې به وکړئ تاسو په 11 پیری
درود شریف وای، درود ابراهیمی کم چې ته مانځلې ویلې. بیا به د هغې نه بعد تاسو اویا پیرې سورة الانفطار ووایئ. تاسو به اخري سپاره راواړوئ. لومبی چې کوم صورت دی عما یتساءلون دا نو، ورپسې سورة النازعات، ورپسې سورة عبسه، ورپسې سورة التکویر، ورپسې سورة الانفطار دی. تقریبا پنځم نمبر دی، پنځم نمبر سورة انفطار. اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت. دا ټول صورت دا به تاسو محترم اویا پیرې ووایئ. په لومبي ځل چې کله سټارټ علی نو بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء فطرت تر اخره پورې ودې ویلي. بیا چې کله به دویم ځل وایو بسم الله که پکې نه وي نو خیر دی. نو په دې طریقه به تاسو دا برابر کوئ اویا پیرې. برابر شو اویا پیرې. کوشش وکړئ چې ویډیو ځکه پوره وګورئ. اکثر ملګري به دا وایي چې دا څو پیرې کول دي او بل چا له کولی شي کو نه شي کولی. دا ټوله خبره کومه زه نو دا اویا پیرې ویل دي. او اخره کې بیا درود شریف بیا 11 پیرې ویل دي، بیا دعا کول دي. بعض حال کې دا سوچ کې په ذهن کې دا راځي، په زړه کې دا راځي دا وظیفه د رور دپاره کولی شم، یا بعضې ښځې دا وایي د خاوندانو دپاره کولی شم. بلکل وظیفه د هر چا دپاره کولی شي، ځان دپاره هم کولی شي، د بل چا دپاره هم کولی شي. نو کوشش وکړئ محترم، کوشش چې وظیفه وکړئ په داسې طریقې باندې وکړئ چې الله پاک راضي شي ستاسو نه. په داسې طریقې باندې وکړئ چې الله پاک سره محنت ته وګوري او الله پاک سره وظیفه قبول کړي. ځکه چې رمضان کې محنت دا شرط دی او خامخا محنت کې که ته محنت کې الله پاک به د هغې څه درکوي؟ صله به درکوي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.